जज्बातो मंगता एहसास अल्लाह ताला दागी जार की मंगा नोर चेदनो अगैला तकलीफ न बावर को खुद दे अजीम इज्तिमा और जमात इशाद तौहीद व सुन्ना दा सूबाई नाज़िम आला सेब चागा जमंग जमात जोड़ेर चलता डरता शख्सियत और आगे सरा अल्हम्दुलिल्लाह नूर महा पदे चमन के दबहार खुला राजी द जमात इशाद तौहीद व सुन्ना खैबर पुख्तनख्वा हजरत मौलाना शमसुल अजीज साहब शिदा आगे टोले मंडे तड़े द जमात और द मरकज नजो द हजरत शेखुल कुरान साहब द खिताब न मख की आगे दावत वर्गोम छ आगे इज्तिमा ता खिताब हजरत मौलाना नाज़िम आला जमात तौहीद व सुन्ना पुख्तनख्वा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया ला नबिय्य बअदहु वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बअदु शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हाज़रीनो, लक़ाइद मोहतरम द अलविदाई इख्तितामी पॉलिसी और अहम बयान मखे बस मुख्तसर वक्त पारा स्तासु महे ता हाजिर शवे मा कमा इज्तिमा दावलना तराखिर पूरे उशवा सुमर मरगरी पाए के शरीकू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे टोलो हाजिरी खपल दरबार के कबूलो मंजूर कर दई और सुमर बयानुना पदे क्यूशु अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मंगला पदे टोलो बांधे दामल को तौफीक रखी। मोहतरम हाजिर इज्तिमा ददे मकसद आगा से दुनिया ता जान खोदल नदी ददे इज्तिमा मकसद आसद सियासी या मजहबी जमातों मुखालफत न दे और न जमात इशात तौहीद व सुन्ना अच्छा सरास सियासी या मजहबी जमातों सरास ज़ाती दुश्मनी और इख्तिलाफात था। दा इज्तिमा सिर्फ और सिर्फ द सही अकायदो द सही आमालो दावत दुनिया ता वर्कई और दुनिया ता दा अल्लाह पर तौहीद बांधे द इत्तेहाद और द इत्तेफाक दावत वर्कई। इज्तिमा दखपलो हम इस्लाह दा और नूर तम इतला दा द्वेमदा चे इज्तिमा दा दखपलो जमात द उलमाओ मशाइखो दाराकीनो द कारकुनानो यो द वहदत मुजाहिरा दा चाहे अल्हम्दुलिल्लाह पटोल काल के मुख्तलिफ मकामात बांधे द अल्लाह द किताब दरसुन कई द अल्लाह द दिन खिदमत कई
خپل خپل ځایونو کې اگر چې هغه اجلاسونه وي مشورې وي خو داسې یو ځای راجمع کېدل چې پای کې ټول اکابرین علما هم وي مشایخ اعظام هم موجود دي د هغې دپاره د کارکرانو د حوصله افزایۍ دپاره د هغې د جذبې د بړاولو دپاره د مزید محنت او د مزید دینی خدماتو دپاره جذبې بیدارولو دپاره دا اجتماع منعقد کیږي یقیناً چې په دې کې د لوی اکابرینو علماو سره په دې کې ملاقات وشي چې هغه مشایخو سره په ټول کال کې ملاقات نه شوی د علماو سره ملاقات دا هم یقیناً د ثواب ذریعہ ده بیا بعض علما څنګه چې مخکې اکثر علما وویل چې ډېر علما کرام مشایخ یقیناً چې زمونږه مخکې اجتماع کې موجود وو په دې سټیج باندې هغوی موجود وو نن هغوی په دې موقع باندې نشته الله رب العزت ته د هغوی مغفرت نصیب کړي الله رب العزت ته د هغوی درجات اوچت کړي او الله رب العزت ته د هغوی د تمام خاندانونو والحانه او د هغوی د متعلقینو حفاظت وکړي او څومره زموږ مشایخ علما چې دي الله د ټولو په عمر کې برکت واچوي چې د الله رب العزت د دین خدمت د قرآن خدمت هغوی کوي محترمو حاضرینو په دې اجتماع کې تاسو ته څنګه معلومه ده چې بعض علما به ووایي چې موږ ته دا عنوان موضوع راکړې شوې ده یقیناً چې ټولو علماو ته موږ جدا جدا عنوان جدا جدا موضوع ورکړې وه چاته مختصر او چاته لویه موضوع بیا علماء کرامو چا مختصر بیان وکړو چا تفصیلی بیان په دې عنواناتو کې الحمدلله عقایدو باندې بیانونه وشو اعمال او عباداتو باندې بیانونه وشو اخلاقیاتو باندې بیانونه وشو معاملاتو باندې بیانونه وشو حقوق الله بیان شو حقوق العباد بیان شو په دې اجتماع کې ختم نبوت عقیده باندې بحث شو عقیده عصمت انبیاء هغه بیان شو په دې کې تحفظ ناموس رسالت باندې بیان شو په دې کې د مرزایت تردید شو قادیانیت تردید شو پرویزیت تردید شو رافضیت تردید شو رضاخانیت تردید شو او تمام فرق باطلو داغه تردید شو د صحابه کرامو د دفاع خبرو شو د علماء حق او د اولیاء امت د تحفظ او د دفاع خبرو شو دائمه مجتهدین حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د تقلید او د هغې د مقام خبرو شو دا کابرین دیوبند د هغې مقام د هغې د شان خبرو شو په دې کې په اتفاق او اتحاد باندې خبرو شو په دې کې هغه مسائل سود او رشوت دارنګ مختلف حقوق انسانی حقوق اولاد حقوق د والد د ښځو حقوق او مختلف قسم حقوق په هغې باندې بیانونه وشو او دا ټول څومره بیانونه چې وو د دې ټولو خلاصه هغه دا وه چې لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله دا د قرآنم خلاصه دا لا اله الا الله محمد رسول الله د پیغمبر پاک سلام دا حدیث خلاصه لا اله الا الله محمد رسول الله د تمام علماء کرامو د بیانونو خلاصه د اجتماع د تمام عنواناتو خلاصه چې د الله په توحید باندې مضبوط ودرېږو او د الله رب احکامو باندې منګه عمل پیرا شو او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت باندې منګه قائم او دائم ودرېږو الله رب موږ په دې باندې استقامت راکړي دوستانو چونکه ماته یو مختصر موضوع راکړی شوی وه چونکه ټیم ختم دی
12 بجے زمن خپل ذہن کې دا و چې 12 بجے به انشاءالله د قائد محترم بیان کیږي 12 بجے هغه پوره شوي دي 12 بجے شوي دي دی وجه نه زه مخکې نه ځم خو صرف دا خبره کوم چې کومه زما موضوع وه هغه دا وه چې د توحید نه بعد د ایمان نه بعد د لا اله الا الله محمد رسول الله ویلو نه بعد چې مسلمان باندې لومبی کم فرض عاید کیږي کومه ذمہ داری ده هغې ته کم عبادت ویل کیږي کم عبادت دی تمام عباداتو کې اهم عبادت د ایمان نه بعد کم یو دی قیامت کې د ایمان والو نه لومبی تپوس به د کم عبادت کیږي د کومو مونږ اهم عبادت دی او پسونو ضایع قرآن کریم کې د مونږ په باره کې الله رب العزت حکم کړی دی احادیثو د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم کې په بے شماره ځایونو کې سونو ځایونه په مقاماتو کې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د مونږ حکم کړی دی دی وجه نه د ایمان نه بعد چونکې د ایمان مظاهره د ایمان انسان اظہار کئی داغے دا اظہار دا پارا لومبے اہم چیز لازمی چیز آغا مونز دے دے وجنا بعض یقیناً دا غیتا اللہ رب العزت دا عقیدی دولت ورکڑی دا عقیدی نعمت ورکڑی یقیناً چاہی دا اللہ رب العزت نور احکام باندم عمل پیراوی لیکن کلا کلا بعض شیطان انسان تا ذہن کی واچی دا تو موحد عقیدہ دے صحیح دا کہ عمل کے کمیوی سے دمرا خبر ندا یقیناً دادا چی اللہ رب العزت اصل چیز چکم چیز دے آغا ایمان و عقیدہ دا اور جنت علماء فرمائی چی جنت دا سے لہم بلکہ ایمان سے لگا لیکن عبادات دادا غید پر لازمی اور ضروری دی اور پائی کی نمبی چیز آغا مونز دے زب قدے موضوع بیان نکم خسمر علماء خطبہ چیزلتا موجود دی آغا ٹولو تا ام دے موضوع باندے غید تا دعوت ورکم چی آئندہ جمعہ ام دے عنوان باندے آئی پخپلو موضوع باندے دا منظر پا اہمیت باندے دا دے مقام باندے دا دے فرضیت باندے اور دا دے پنکولو باندے چکم وعیدات بیانونو کی چہ دا ایمان نباز ہمیں اعمالو کے عباداتو کے رنبی سے اہم دا آگے ہم آگا پورا والے راشی ٹھیک دے جی دا دما مکیو جو کما اجتماع چوائی کہ مایو پیغام ورکڑیو او ما مطالبه کړې وه تاسو ته یاده ده چا په عمل کړی لږ لاسونه اوچت کړئ چې مخکې نه و ماشاءالله زه دا مطالبه کوم چې انشاءالله څومره مجمع ده دا واده وکړئ چې انشاءالله څومره موحدین دي ایمان والا دي مشرکینو ته خو د مونځ اړو ضرورت نشته ده که هغه د الله دربار کې قبول نه دی موحدینو نه مطالبه کوم چې انشاءالله 15 وخته صحیح طریقې سره پابندۍ سره به انشاءالله مونځ ادا کوئ کوئی با انشاءاللہ دا دما مطالبہ وا دا دے اجتماع آخری رب العزت منگلا دا عمل کولو توفیق را کی اللہ رب العزت زمن قائد محترم حفاظتو کی اللہ رب العزت زمن قائد محترم تا تادیر الاغی سوری اللہ پا منگا باندے لری انشاءاللہ دا آغی خطاب بھئی آغا منگورو اور انشاءاللہ آغا پیغام آغا دعوت آغا پروگرام آغا مشن آغا اعلان آغا دا حقی آغا فرمان منگا دا دنن نواخلو اور منگا دا دنیا گٹ گٹتا آغا پیغام دے سر یو معذرت خبرکوم یقیناً دا درے ورده وی زرسیر صاحب نم انشاءاللہ اجازت غوارم مشورہ بکو چدنگ دا اجتماع درے ورده دا علماء زمانگ دیر زیاد تھی درے ورزو کے نا چلس ورزو کم آغا بیانو نہ ختمیگی خو کم از کم کمنگ جمعرات ورزم آغی سرکو انشاءاللہ او دا جمعرات ورزم منگ شروع کو نو انشاءاللہ چزمانگ سو علماء کرام آغا بلاسی چی آغا بم زدے بیانو محروم نی او آغی بم انشاءاللہ پدے کے شرکت کی زو معذرت کوم زمانگا دما تمام مشایخ علماء دا دما زٹول احترام کوم یوشن چونکہ صدا سیو چی آغا مشایخ علماء کرامو او دا غی بایونو طول اختل الحمدللہ آغی طول تمام بایونو ورکلی دی او کم چی بیاد زلون لگان نو تقریباً آغا شوی دی تقریباً مانا یو زمان دا زلن و شیر امیر حضرت مولانا عبدالحمید صاحب چونکہ آغی موجود ہم نو
د موقع باندې د هغوی بیان دارنګ د رشید صاحب هغوی موجود خو نو خو د هغوی نماینده موجود دارنګ د ضلع او رضی جلسې چې د هغوی نوی تنظیم جوړ شوی دی او ډېر جوش او جذبې سره دي الله دې پکې مزید برکت واچوي د هغوی امیر چونکې هغوی نو مولانا ولی الرحمن صاحب چې د هغوی نایب امیر دی هغوی موجود و خو باوجود د دې چې موږ کوشش وکړو خو ټیم ډېر مختصر و زه هغوی ته خپله د دې معذرت پیش کوم د وحدة المدارس الاسلامیه صدر مولانا قاری شاد محمد صاحب د هغوی بیان او دې نه علاوه بعضې بیانونه داسې وو چې د ضلعو امیرانو ما ته درخواست کړی و چټونه را لېږلي وو چې په هغې کې مولانا عبدالحق رباني صاحب زموږ یو ښایسته مقرر دی مولانا عبدالمقصود چې دی ضلع صوابع عظیم یو لوی عالم جید عالم دین دی مولانا قاری محمد یوسف صاحب بډګرام دارنګ مولانا محمد طیب زعفرانی صاحب د مانسی عظیم مقرر دی